پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بہترین نسب کے پیدا کرے دے. رسول اللہ مبارک فرمائی وی زمان والا ترد آدم علیہ السلام پوری چکم نسب کے ذا پیدایم دا پٹول و نسبون و قومونو کے بہتر نسب و بہتر قوم دے. اور تردی حد پوری کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی زمان پا نسب کے ترد آدم علیہ السلام پوری سو پا کہ پیغمبران تیر شوی دے غا خلوے خلق دے خوکا پا کہ غیر پیغمبران ہم سوک تیر شوی دی یا زنانہ تیر شوی دی زمان پا نسب کے زناکار سڑی یا زناکار خزن رتے رشوی سمر سڑی چی تیر شوی دی چی تا زنانہ دا کردی اور سمر خز چی تیر شوی دی حدیث تے باقاعدہ نو اغی صفاح زنانہ دا کردی نکے کردی دی وجہ نے یوزل رسول اللہ مبارک او فرمائے انا اکرکمکم نسبان او بلکہ یوزل چاولا پیو پیغام روڑ چا حلق نسبونا بیان کئی چی کم نسب غردے او یہودیانو تے اشارہ وا پیغمبر مبارکو فرمائے دی تم پتا دا چی پٹولو کے بہترین نسب و بہترین قوم زما دے. اخو دیر اگدے خبری دی اخو در تنکم چی دے ابراہیم علیہ السلام نوسے دے دے اسماعیل علیہ السلام نوسے دے او رسول اللہ مبارک بخبلا فرمائی چے ابراہیم علیہ السلام کل بیت اللہ جوڑ کو دعا اکرلا او پا دعا کی یو خبر داو چے وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اللہ زما پا دے نوسو کے زما پا دے بچو کی ددوین یو پیغمبر پیدا کا ددوین او داغ صفت بسی ستا قرآن آیت بلولی ستا آیتون بلولی داغی پا مقصد با پویول کئی حکمت بخی او تزکیہ دا باطن تقوی با پیدا کئی پا خلقو کے. نو رسول اللہ مبارک فرمائی انا دعاء جدی ابراہیم وی اغا دعا چی ابراہیم علیہ السلام کردی دا چی اللہ زما پا دی بچو کے یو پیغمبر پیدا کوئی اغا زیم تقبل نبی علیہ السلام فرمائی. او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی بشارت او زیر ور کردی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زمانہ پس بیو پیغمبر رازی اب احمدی دا رسول اللہ مبارک دو نمونو یو محمد یو احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے دی دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے دی بہترین نصب ونزدے قوم بواخلو بنو ہاشم وتوئی دا پیغمبر علیہ السلام قوم تا بنو ہاشم ہوئی. بنو ہاشم مانا دا ہاشم اولاد بنو خزامن وتوئی خو منٹول پا کے داخل ہو نہ ہاشم اولاد. ہاشم سو کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نکب لارو دا عبد المطلب او دا دی ہاشم خپل نم عمر و عمر ہاشم و تولی وی ہاشم پا عربے کے چورے تا وی چورا ڈوڑے چوری کول ماتول ڈوڑے ٹکڑے کول. نو دی اوزل طور قوم لدعوتو کو او اغیل روٹے ما تکلا چوری کلا دا پاسے پہ خوروا وروا چولا نو خلقو بصفتو نکول چی اگا ڈوڑے چوری کولو والا ڈوڑے ما تولو والا ادا عمر دی ہاشم. او دا یوزل نا زرقانی لکلی دی شرح دا موتا کے چی دبا ہمیشہ خپل قوم لدعوت کو ڈوڑے بے کولا اوخ بے لال کو گڑان چیلی بے لال کل او ٹول قوم بے رو غختا او اغیل بے ڈوڑے پا لوخو کے کاسو کے ما تکلو غیب خوڑا پا غٹو غٹو لوخو کے او چے حاجیان برالل نو حاجیان بے میلمان کل نو حاجیان خو اس ٹک دا اس دیر دی خواہ زمانے کے بم لگنو اغیل بے دعوت کو اغیل بے پا غٹو غٹو لوخو کے روٹے چوری کلا ما تا بے کلا خورا بے پیدا پاسا وروا چولا نو دمرا بعد دا ما تا ڈوڑے پا خلقو خوانا چنو میں ما تا ڈوڑے والا جوڑ شو دا اسے چاہتا نہ ہوئے علاقہ فلان کے اگا سخی نو میں سخی شی فلان کے سوکتے فلان کے اگا خلقو لچے ڈوڑے ماتای ہاشم
خپل نوم تر ننه پورې د خلکو نه ير د خپل نوم عمر دی او په دغه نوم باندې مشهور شو هاشم هوښیارم ډېرو او خشتم ډېرو تاریخ لیکي حسین خشته او جمیل مزیدار ښکلی چې خلکو خپله لا هلک و نوجوانو او هوښیار څومره دې نه م اندازه ولګوئ هوښیارتوب یې ده و چې ده دا خپل قوم د مکې او د ګردونوا را جمع کړل ډوډۍ پې وخوړه او بیا ورته څه وایي وایي زما قوم یو خبره واورئ د طایف د خلکو ځمکې شته د هغې خپل غله پیدا کېږي هغه خوري د منې د یې خلکو ځمکې شته اوبه شته د یمن د خلکو ځمکې شته اوبه شته د شام د خلکو ځمکې شته اوبه شته او زمونږ د مکې او د مکې نه ګیر چاپېره ګردونوا کې نو اوبه شته او نه ځمکه شته ټول غر دی او شال غر دی بوټي پکې نشته صرف د څاروو دپاره پکې بوټي شته چې څاروي پکې خلک سرئ دا ازغي او دا غنې او دا پولی مولی او دا د شاړو ځمکو کې چې کوم دا بوټي موټي کېږي کیکر میکر دا شته نور نشته نو زمونږ تجارت ته ډېر ضرورت دی مونږ به ځو مدینې ته مونږ به ځو شام ته مونږ به ځو یمن ته مونږ به هلته تجارت کوو او لارې زمونږ خرابې دي ډاکوان په لارو کې ناست دي قافله چې به څنګه ووتله نو ډاکوان به پرې راووتل نو قافله به یې لوټ کړه په کومه علاقه چې قافله دي ډاکوان دي او غله دي لوټ کوي نو اهل مدینه او ته تاوان نشته که د هغوی قافله لاړه نه شي نو هغوی سره خپله غله شته شام والا ته تاوان نشته که د هغوی قافله ونه ځي هغوی سره خپله غله شته یمن والا سره ضرورت نشته که قافله لاړه نه شي چې یاره ډاکه کوي خلک نو هغوی سره خپله غله شته طایف والا که قافله لاړه نه شي هغوی سره خپله غله شته مونږ به څه خورو نو قوم ورته یې څه وکړو وایي زه ګرځم په دې ټول علاقه او په دې دنیا او ټولو سره سفارتي تعلقات جوړو نو وفد یې واغېشلا نو په ټولو ګیر چاپېره علاقو باندې وګرځېد او حدودات یې مقرر کړل چې د دې حده پورې قافلې حفاظت او ذمهداري به زمونږ وي د دې نه چې واوړېده د قافلې ذمهداري به په پلان کې قومي د دې نه چې واوړېده د قافلې ذمهداري به په پلان کې قومي او که قافله د چا په علاقه کې لوټ شوه ابې ذمهواري وردا یو نظام یې جوړ دا سفارتي نظام او حدودا او ګوره کشره لک دی دومره کشره لک دی چې د 15 کال عمر کې مړ دی غریب دین اندازه ولګوي دومره هوښیار دی او خلک یې ټول په دې خوشحاله کړل ګیر چاپېره قبایل چې زما قافله نوځي ستاسو نوځي تجارت بني مونږ خو به د لوږې مړه شو نه به څه کوو مونږ ټول عمر سرمنې سپلی ځان پسې راکاږو او په ټوکړو به تړو موږ به ټول عمر یو زوړ څادر ځان نه توکړې او بربنډ به ګرځو تجارت پکار دی قافلې ایستل پکار دي چې موږ په خېټه ماړه شو زموږ وجودونه پټ شي او زموږ جامه پیدا شي نو حدونه یې مقرر کړل لکه مثلا هلکه تورنګزو پوله پورې که چا قافله لوټ کړه تورنګزوال به ذمهواري مثال پته وه پول نه اخوا ته که چا لوټ کړه عثمانزوال به ذمهواري مثلا په مدرسې سره چا لوټ کړه عثمانزوال که اخوا چا لوټ کړه زړوال داسې حدونه یې مقرر کړل او باقاعده د خلکو اندوزونه واغېشتل علاقه کې امن پیدا شو هر چا به د خپل علاقې څوکیداري کوله چې زما علاقه کې قافله لوټ نشي نو د مکې نه به 2 ځله قافله په کال کې وته یو ځل به شام ته تله او یمن ته په یخنۍ کې به یمن ته تله یمن ګرم دی او په ګرمۍ کې به شام ته تله شام یخ دی قرآن شریف کې الله فرمایي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء فی الصیف دغه څنګه دی آیت هغې کې به قافله تله اوړي کې به هم تله په قافله خو به میاشتې لګېدې نو چې قافله به ووته دي به څه خرڅول په مکه مکرمه کې خو څرمنې دي نور څه نشته ولې حاجیان راځي هغوی پکې څاروي حلالوي او ذبحې پکې کېږي څرمنې به یې وړې نور خو دوی سره څه نشته ابې خرڅ کړی نور سامان به یې واغېسته ابې بل دی خرڅ کړ نور سامان کلي په کلي به دا قافله ودرېده او خلکو سره به یې تجارتونه کول نو چې د شام نه او د یمن نه به واپس راتلل نو بلا غله به یې ګټلې وه بلا پیسې به یې ګټلې وې پیسې به یې هم نغدې راوړې غله به یې هم راوړه خوشحالي وه دومره هوښیار نو داسې هوښیار انسان چې بیا هلک وي نوجواني او خشتۍ د خلکو خوښي لیکن د ټولو نه لویه خبره پکې څه وه هوښیار هم دی نوجوان هم دی
د لوی قوم سره هم تعلق لري او لوی مشران ورته راځي خپوتی کیني، لیکن د ټولو نه لویه خبره دا د زرقاني لیکلي دي چې په تندي کې نور نبوت ځلېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه خلق به په پوهېدل چې کوم د پخواني کتابونو عالمان یهودیان چې به وله مخې له رالل. دا ګورې زرقاني لیکلي د موطا شرح شارح دی چې یهودیان به وله مخې له رالل نو په سجده به ورته پرېوتېدل او لاس به یې وله ښکلول. یهود دا علماو د یهودیان بني اسرائیلو عالمان چې به کله دله مخې له رالل په سجده به ورته پرېوتل، لاس به یې وله ښکل کړه. او لوی لوی قومونو ورته پیشکشۍ وکړي چې موږ دله خپله لور درکوو. یهودو ورته وی موږ لور درکوو. او د عربو قبایل کې چې کوم قبایلو کې چې اصل عرب اوسېدل هغې پیشکشي وکړه موږ دله لور درکوو. بلکې زرقاني او بل عجیبه خبره لیکلې ده، هرقل د روم بادشاه دی. هغه زمانه کې روم داسې و لکه نن زمانه کې چې امریکا ده مثلا. هرقل ورته استازي وفد راولېږه چې هاشم ته د عربو یو نوجوان هلکې خوبصورت دی، زما ډېر خوښ یې او ډېر هوښیار یې. زه غواړم چې زه تاله د خپل روم د قوم سرداره زما لور ده چې په حسن په جمال کې د هغې مثال نشته چې هغه درته زه په نکاح کړم. هغه مقصد دا و چې دا هلک خو ډېر هوښیار دی، زما دا لور به درته زه په نکاح ورکړم نو دا علاقه کې به هم زما زوم به دا به هم زما زیر قبضه شي. لیکن ده ورته انکار وکړي چې نه، دومره هوښیار، دومره قابل او دومره خشته او خوبصورته. نو قافلې سره لاړ مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته قافلې سره ورسېده نو هلته خلکو قدر کو، عزت کو، احترام کو. نو یو جینۍ بازار کې روانه وه، سلما یې نوم و، سلما بنت عمر. د خوښه شوه. نو تپوس یې وکړه دا څوک ده؟ وي دا د بنو نجار قبیلې یو جینۍ ده، د عمر لور ده. یاره د چا په نکاح کې ده که نه ده؟ وی نه. نو د نکاح پیغام ورولېږه، هغې فورا قبول کړ. نو په مدینه منوره کې د هغې سلما سره واده شو او اتفاق ده چې هغې سره سینګ واده شو، د هغې نه امید پیدا شو او په لاره راته نو غزه ورته وایي، نو په هغې کې دی وفات شو. او یو ماشوم بچې د ده د مرګ نه پس پیدا شو. جینۍ لاړه خپل پلار کره واپس مدینې منورې ته. سلما د مدینې د انصارو د بنو النجار قبیلې سره تعلق لره. ماشوم پیدا شو، دا ماشوم په سر کې سپین ویښتو پیدایشي چې پیدا شو نو نوم یې وله شیبه کېښود. شیبه هغه انسان ته وایي چې د هغه ویښته سپینې، شیبه نوم یې وله کېښود چې دا شیبه دی، یعنې پیدایشي سپینو ویښتو والا بوډا، پیدایشي سپینو ویښتو خو د بوډاګانو وي که اوس هم عرب بوډا ته شیبه وایي، ځوانانو ته شباب وایي شیبه، چې ګله سپینګیري ویني انته شیبه د بوډۍ. نو پیدایشي په سر کې سپین ویښته نو شیبه نوم یې وله کېښوده. بس مور سره به دا ماشوم اوسېده او هاشم په لاره کې غریب وفات شو د 15 کالو په عمر کې د دنیا نه لاړ. دا د رسول الله مبارک د نیکه پلار. سخي څومره و، خشته څومره و، هوښیار څومره و، قابل څومره و. او بیا د ټولې مکې د خلکو ډوډۍ کوه او حاجیانو له ډوډۍ ورکوه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه د نیکه پلار دی. نو الله پاک پکې دا ښه آثار او بهترین صفات ته مخکې نه ښودي. چې قافله واپس راله نو قافلې نه تپوس شو چې زمونږ هاشم څه شو؟ وایي چې هاشم خو وفات شو، پلارکي یې کې هم ښخ کړ. او دقسې هغه خو ښځه وکړه په مدینه منوره کې او هغه ښځه مونږ په مدینه کې پرېښوده او ماشوم یې پیدا شوی. نو د دې هاشم ورو مطلب د ځان له قوم د بنو المطلب ورته وایي. هغه لاړ چې زه ګورم چې زما هغه روندار وینم او زه هغه خپل ماشوم بچی وینم د هاشم د خپل روارو وینم. نو دی ورپسې لاړ. نو چې لاړ نو قانون به د هغوی چې کله به خاوند وفات شو جینۍ خو بیا بل خاوند کو او ماشوم به د پلار د قبیلې د قوم. نو دا شیبه دې دغه وخت کې لوی شوی و، بیا دې ځان سره په اوښ کېنو
پیراده بچی چیزو قانون دا دی چې ته خو زما رواري دا باقاعده قانون و مور به نشو منې کولی ځان سره یې راوست نو چې راوسته مکې مکرمې ته نو دې خړ پړو دا شیبه او جامې هم زړې وې خیرنې وې او داسې د رنګ نم دوړو مړو والي نو دې پیو شرمېده چې کوس مانه څوک تپوس وکړي چې دا څوک دی چې دا خو زما رواره دی چې دا خیرن خچه او دا خړو مخ والا او دا سلیدلو جامو والا نو چې دې څنګه راغی هلکه وایي مطلبه دا څوک دی وایي دا مې مرایې راوسته مرۍ ته عبد وایي په عربی کې نو خلق وایي عبدالمطلب د مطلب مرایې دی نو کور ته یې بوته نو ویې لمباوه او خشته جامې ورته واچولې او بار یې راوایسته وایي دا زما مرایې نه دی ښه دا زما د هغه مړ رور د هاشم بچی دی او شیبه نوم دی خو بس خلکو بیا په عبدالمطلب باندې مشهور کړ ناشنا شی خلق خوري ډېر زیات ناشنا نوم دا خلق خوري بعضې وخت کې یو هلک باندې خلک یو ناشنا نوم کېدي مور پلار وله ښکلي نوم ایښي نو خلک ورته هغه د مور پلار نوم نه اخلي هغه ناشنا نوم وتایلي بس په عبدالمطلب باندې مشهور شو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو د پلار اوس عبدالمطلب لم خدای عجیبه صفات ورکړي لکه څنګه چې پلار سخي دام سخي دی دومره سخي دی چې دب هم د خلکو ډوډۍ کولې چې څومره لویږي خلکو له ډوډۍ کوي او چې څومره حاجیان دي د هغې خدمت کوي یو ځل د بیت الله په خوا کې اوده دی حتویم کې یو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته یو غیبي اواز کېږي وی د زمزم کیو کنه وه د زمزم دا کوي بند شوی دا ځان له یو واقعه ده مختصر به درته ووایم کله چې اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې او جرهم قوم د یمن نه راغلی هغې کې واده کړی بیا وروسته دوه قومه جوړ شو یو د اسماعیل علیه السلام بچي شو نسب خو پلار پسې دی د اسماعیل علیه السلام بچي او یو هغه چې کوم جرهم د یمن نه راغلی هغه شو بنو اسماعیل د اسماعیل اولاد ته وي بنو جرهم هغه خلک و چې د یمن نه راغلي نو دې کې جګړه جوړه شوه دا تربورات چې بیا لږ لرې شي جګړه جوړېږي یو بل سره جګړه جوړه شوې نو دا جرهم قبیله لګې شو د اسماعیل علیه السلام د اولاد بنو اسماعیل دی د مکې نه وشړل بارې وویستل چې بارې وویستل د مکې ګیر چاپېره قبایل لا یو ځای شو او اسماعیل علیه السلام اولاد سره ملګري شو او وی چېره دا خو د یمن نه رالل او په موږ دومره دوی زورور شو چې موږ یې د خپل وطن نه زموږ خلک وویستل دا بیت الله خو د اسماعیل علیه السلام د دې نیکه اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی نو نور قبایل دی د اسماعیل علیه السلام اولاد سره شو نو په مکې حمله وکړه نو دا جرهمیان یې وشړل ویې ویستل خو جرهم چې کله تلل نو د بیت الله شریف کې څومره خزانه وه اوس هم خلک د زیارتونو نه نذرانې مذرانې وړي نو بیت الله له به خلکو دا نذرانې مذرانې راوړلې نو خزانې په کوی کې وغورځوله او د پاسه یې پې خاوره واچوله او کوی یې بند کړ چې پرېږده دا د خوږو اوبو هم دقه یو کوی دی چې دا ورته بند کړو ګودي اوبه څکي نو د غرونو په منځ کې چې د باران اوبه کمې جمع کېږي هغه دې بیا څکي نو چې دی رالل د اسماعیل علیه السلام اولاد او مکه کې واپس دیره شو جرهم یې وشړل نو خوږې اوبه پکې نه وې زمزم کې هغې بند کړی و داسې یې ورکړو چې اړو پته نه لګېده نو دی عبدالمطلب خوب ولید څلور کرته د شپې خوب ولید هره شپه به ورته اواز کېده کله به ورته احفر الزمزمه کله به احفر الطیبه پاک ویو کنه وه کله بل نوم کله بل نوم نو بیا تپوس وکړي چې زمزم څه شی دی په خوب کې دا سړي نه تپوس کوي نو هغه ورته ځای وښودل دی راپاڅېده نو د ده یو زوی و حارث یې نوم و هغه ته وی حارثه بچې راځه د زمزم کنه او د قوم مشرانو نه یې درخواست وکړه تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ هغې وی دلته کوي کوم دی ستا دماغ خراب شوي وی ما ته خوب کې اطلاع کېږي زه کنوم ملګري شئ خو د قوم چا ورسره ملګرتیا ونه کړه نو عبدالمطلب په خپله شروع کړه او کوي کنستل چې خوب کې ورته کوم ځای خولو هلته کنستل شروع کړل او دا چې کوم یې زوی حارث ده به خاوره بار وښکلته نو دی یو منښته وکړه وی خدایا یو زوی مې دی که بچی مې ګڼ وي څه خبه وه اوس به ما سره دا کوي کنستلی الله که لس زامن دې راکړل او ټول دې راته بالغان وښول نو یو به پکې ستا په نوم خیرات کوم
منخته وکړه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام منخته کړې وه هغه وخت کې دا جایزه وه نو چې وې که نه وکوي نو لاندې پکې خدای اوبه راویستلې خزانه هم پکې راووته چې جرهمیانو پکې غورځولې وه او خشته خوږې اوبه پکې راووتې نو بار یې ورته حوضونه جوړ کړل واړه واړه چې دې کې به دا اوبه مونږ اچو نو خلک به سکي او ساري به هم پې سیراب کوي نو خلکو به روانې کو د شپې به خلک راغله حوضونه اوبه به یې وویستې شیطانان خلق ورده شته الله ورته په خوب کې بیا ښیي او فرشتې په ذریعه وی دا اعلان وکړه چې دا اوبه به څوک نه غسل پې کوي نه به پې څاروي سیراب کوي دا به صرف د څکو دپاره وایي نو عبدالمطلب سار وختي اعلان وکړه وی دا برکتي اوبه دي نه به پې څاروي سیرابوئ او نه به په دې باندې غسل کوئ صرف دا اوبه به د څکو دپاره استعمالیږي خلکو به بیا وی پرېږده دا مبارکې اوبه دي کوېدې که نه او جاگیرداری دی جوړه کړې ده نو چې هغې نه پس به څوک راتلل او رده اوبه به یې خرابولې د شپې او یا به هغه چې کوم د ګودرونه جوړ کړي ابه یې روانول نو خدای پې بیماري راوسته سړی به ناجوړه شو چې بله شپه به بیا د حوضونه جوړ کړل دروازې اوبه به پکې جمع کړل او څوک به راغله حوضونه به یې ولا د شپې روان کړل اب هم خدای ناجوړه کړو نو د خلکو په زړه کې د ده عظمت هم پیدا شو د زمزم عظمت هم پیدا شو الله پاک هغه ذات دی چې د رسول الله مبارک د برکت نه د هغه د خاندان له عزت ورکوي دا غټ عزت والا خدای پاک ورکو چې د زمزم هغه کوي چې د اسماعیل علیه السلام د خپې په والو الله پیدا کړی د هغې کوي مرامت او هغه کوي دوباره جمدې کول او د هغې نه وبیستل هغه الله پاک د نبي علیه السلام د نیکه نه واغېست د دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام د زمانې پورې د زمزم د اوبو اختیار دا د پیغمبر علیه السلام د قوم د بنو هاشم کوي وکنه او خشته اوبه راووتې خلک هم بیا خوشحاله هغه له خدای دا برکت ورکړی او دومره برکتي و د عبدالمطلب چې کله به باران بند شو او باران به نه کېده نو دې به خلکو واغېسته نو منا سره یو غر دی جبل صبیر ورته وایي د مزدلفه او د منا په منځ کې دی هغه جبل صبیر ته به عبدالمطلب وخېجاو د جاهلیت زمانه کې کافرانو او یا الله دا عبدالمطلب ډېر ښکلی انسان دی او ډېر خشته دی او د مخ نه او د تندي نه د نبوت رڼاګانې راوځي او ډېر زیات سخي دی الله د ده په مخ په موږ باران وکړه نو خدای پاک به باران کوه او د دې نه زیات یو بله واقع درته ویم کله چې ابرهه راغی او په بیت الله حمله کوله مالدارم ډېر زیاتو چې په ابرهه راله او په بیت الله حمله کوله چې بیت الله روانو نو عبدالمطلب مشرو دی ورغی چې څنګه ورغی ابرهه د مکې نه بار یو ځای کې دمه کوله او سره روانېږي په بیت الله حمله کوي نو دی ورغی دی خو خشته و د شکل نه د رنګ نه د قد و قامت نه نو د ده د مخ هغه روب په هغه ابرهه باندې ور پرېوته نو چې دی ورنږدې شو نو ابرهه وی یاره دا سړی چې را روان دی د مخ نه خو څه بل شان رڼا خېږي دا خو هر څوک دی خو ډېر معزز انسان دی او سیوې ملګرو ته یاره وی که دا د مکې وي او ده ماته ووې چې دا لښکر واپس کو په مقام لمه کوه د ده منم دا خو ډېر مبارک انسان معلومیږي برکتي انسان معلومیږي چې دې تخت ته نږدې شو ابرهه وله خپل تخت نه راکوز شو ورته غاړه وه وی حضرت څنګه راغلی وی د مکې د یو قوم مشر یم عبدالمطلب بن نوم دی وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا نیولي دي 200 اوښان و د عبدالمطلب 200 وی زما اوښان دې نیولي دي دا هغه خپلو اوښانو له راغلی ابرهه وخندل وی ما ته خو هوښیار ښکارېدی خو ډېر ساده وی ما فیصله کړې وه که ته ما نه دا مطالبه وکړې چې د بیت الله باندې به حمله نه کوې واپس ځه نو زه واپس ځم نو ایله اوښان غواړې کله دې روانېږي بیت الله دې روانېږي د هغې مطالبه نه کوې او د اوښانو مطالبه کوې دې ورته څه وایي وی نه انا رب الابل وی زه د اوښانو مالک یم والله رب البيت او الله د بیت الله رب دی سيمنعه منك به دنه بچ کی که خیر ان شاء الله رب البيت سيمنعه من د بیت الله رب تعالی د بیت الله بچ کی دا زما یقین دی د خان مالک د بیت الله مالک خو نه هغه مالک په شکار پېښه مالک خپل خان وی ورکه ول خان عبدالمطلب راغی او الله بیت الله ته ودرې ور سخات یو اوخ سونه قیمتي دی
بیت الله ته مخامخ ودرېده وی ای د بیت الله ربه تا نه سوال کوم یو جابر را روان دی په دې بیت الله باندې حمله کوي او دا نړۍ الله دا بچ کا او که دا دې بچ که دا 200 اوښان ستا په نوم نظر منښته ده دا به زه خیرات کوم یعنی د رسول الله مبارک نسب ته وګوره کم خلق پکې الله تیر کړی دا د بدن عبادت ګوره سړی کوي که یو سړي ته وایي چې یو 10 رکعاته منځ وکړه یو 20 رکعاته منځ وکړه هر سړی ورته تیار دی خو که دا دې ورته وایي جومات ته 100 روپۍ ورکړه یقین په خدای وکړه چې بل راشي څوک جومات ته په هغه شپه نه راځي پیسو کې موږ نه یو دا پنجابیان او دا کراچۍ والا خلک هغه لوړي دي زموږ نه هغوی په مالي عبادت کې ډېر تکړه دي زموږ د مدرسو سره خپلو مدرسو سره جوماتونو سره تاسو ورشئ پنجاب کې وګورئ هر یو جومات کې سیګان لګېدلي هیټرې پکې لګېدلي خشته قالینونه یې پکې او کټونه یې نه خواره کړی چنده راوړی خدای مو بخښه دا شکرې مرې نه ګرځي پنجاب کې بچه ته د شکرو سسټمونه ویني په دې پنجاب کې بچه ته د کټ سسټمونه چې لارې په غاړه کټه چولې دی او یا لارې په غاړه شکرې چولې ده خدای مو بخښه او که چا پکې 1 روپۍ راوړه نو اته واړه جنت ته دده شو بیخ دی اوده ته به کم خواز دی موږ به کم خواز یو اته خو دې دله په 1 روپۍ ورکړل او که نور څه نه وي خدای مو بخښه وایي چرګ هګۍ راوړی وایي چرګ هګۍ د نوم نالم یو سړی و موږ د کلي دا خلک یې ټول پېژني یو ځل د شېرګل نه را روان وم چې د بیان له چا بوتلو نو سوزکي کې چنده غوښته او چغې یې واله خدای مو بخښه که نور څه نه یې چرګ هګۍ راوړی مې دا دې ښه نبض نیولی دی دا زبردسته فارموله ده ځکه چې ښځو سره خو چرګ هګۍ وي که او هګۍ هم نن سبا په 15-14 روپۍ ده هغه زمانه کې خیر دونه قیمتي نه وه خو بیا هم چې په 10 روپۍ هګۍ مې یو 20 هګۍ دې غونډې کړې خو بلا پیسې شوې که چرګو هګۍ راوړه ما هغه ډریور ته وی مې لږ ور مخکې چې ودرېږه ورته نو ما ولا آواز ورکړ پلانکي یو شیخ صاحب دی او دغه وخت سره یې د هګۍ نه ټک ورکړ په مخ یې په مری راواړوله ومې وسکله دا زمونږ کلي خلک یې پېژني خو پرېږده اوس ما دوی شیخ صاحب دی مې خدای دې بې خو بس هګۍ جومات ته غواړې اوس کې یې په خپله دومره چالاک و ما ته وایي داسې چغې وایي څه مری له یې ګوتې یې وړه وایي داسې چغې وایي دا د شکرو چندې نه په کراچۍ کې شته نه دا په پنجاب کې شته هلته 2-3 راغونډ شو خپل جومات مزیدار جوړ کړي مالي عبادت کې ډېر تکړه دی مدرسو سره جوماتونو سره ښه مدد کوي او ښه امداد ورسره کوي خو نورو قصو پیسو کې دی بیا نه دی بیا چې ورته روژه ده وي پټان جانې روژه جانې اکثر پکې خم شکر دې شته دی نیکان او صالحان هم پکې شته او زمونږ خلک په بدني عبادت کې بیا تکړه دي او که په کمه شپه باندې ورته پته لګېږي چې بل خو په مصله پروت دی او جومات بل راغلی دی بیا دغه 2-3 شپې مانځلی نه راځي 100 روپۍ نه ورکوي د خدای پناه اصل چیز زمارونو څخه ده ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فرشتہ آواز کوي هر سار اللهم ات منفقا خلفا یا الله چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي د هغې بدل ولا ورکړي بله فرشته پې امین وایي او بیا آواز کوي اللهم ات ممسکا تلفا خدای چې څوک بخیل دی مال هلاک کا بله فرشته پې امین وایي اصل چیز سخا ده ځان کې سخا ماده پیدا کړئ غریبانانو سره امداد کوئ کونډو رونډو سره امداد کوئ پرشته کې کم غریبانان دی هغوی سره مدد کوئ په ګاونډ کې کم غریبانان دی هغوی سره مدد کوئ جومات سره مدرسې سره تعاون او مدد کوئ دا مه یریږئ چې دا مال خو زما نه لاړ دا یقین وساتئ چې ردې بدل به الله درکوي هم به دنیا کې درکوي هم به په آخرت کې درکوي چمتوب مه کوئ شوم سړی د خدای نیک وخت حدیث رسول الله مبارک ته السخی قریب من الله سخی خدای ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی او بخیل بعید من الله بعید من الجنه قریب من النار بخیل سړی کنجوس سړی د خدای نه لرې دی جنت نه لرې دی اور ته نږدې دی
د خدای لار کې لګوه پیسې فکر مه کوه سوچ مه کوه چې دا خو 100 روپۍ لاړې په دې خو زما 10 ډوډۍ کېدې نه ورکه ته تماشه کوه چې خدای پاک ته دې بدل درکوي که نه درکوي نو عبدالمطلب دومره سخي دی چې هلته ودرېد یا ربه که دا بیت الله دې بچ که دا 200 خان منښته دا منښته کوم ستا په نوم نظر الله همغسې وکړه همغسې وکړه د پیغمبر نیکه دی د پیغمبر هغه نور نبوت یې په تندي کې ځلیږي الله مدد کوي د بیت الله خادم د زمزم خادم ابرهه چې لښکر لږ را مخکې شو د مزدلفې او د مینا په دامیانس کې بس مینا ته نږدې شو دغه وخت کې الله پاک ابابیل راوستل د دریاب نه د مارغان د توتکرو په شکل دا توتکري نه دي ګورې خلک وایي دا توتکري نه ابابیل د دې په شکل مارغان دي خدای روچت کړل هر یو سره په پنجه کې یو کاڼی په بله پنجه کې یو کاڼی او په مخوکه کې یو کاڼی او د ابرهه د لښکر د پاسه رالل او یو کاڼی به یې غورځاو او چې کاڼی به یې سینګ خطا کړ نو د سړي په دې سر به ولګېده د ده نه به ووته په څاروي کې به یې ورننوته او څاروي نه به یې ملاندې ووته هر یو ابابیل توتکري سره 3 ډرون حملې دي 3 ډرون حملې ټول د ابرهه لښکر تباه شو ابرهه په اتیب مخکې چې ته اتیب ټیزونه چول او تښتېده ابرهه پې ناستو په هغه ابرهه خدای پاک ننکۍ راوخېجولې داسې دانې په الله راوخېجولې چې یو اندام به ترې پرېوتېده یو اندام به یې رژېده خدای پاک مردار کړه دا عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه دی نو نظر یې کړی نو خدای وله 10 زامن ورکړل اخیری بچی نوم یې کېښود عبدالله ګوره نوم څنګه کېښودی شو نوم الله پاک په زړه کې ورته هغه اچوي چې د دې دل عبدالله نوم کېده رسول الله مبارک فرمایي په نومونو کې ښکلي نومونه 2 دي عبدالله او عبدالرحمن د الله بنده د رحمان بنده عبدالله نوم یې کېښود الله له کې ولې دا نوم ور واچو د کشر زوی له د ده نه به الله رسول الله مبارک دنیا ته راپیدا کړي عبدالله کله پیدا شو نو شپې ورته خوب وی چې نظر دې پوره کړه تا خو منښته کړې چې زه به 10 بچي شي نو زه به پکې یو زوی الالوم نو قراندازي یې وکړه نو قراندازي د عبدالله په سر راوخت نو چې دې کله روان کو د خویندې چې په ژړا شوې بابا زمونږ بچي زمونږ ورور خو دغه یو دی او دا ما لاله وه بچې څوک اما ماشومان یې ورته وایي غلونه وی بابا د ده په ځای 10 خانه لال کا هغه وخت کې به دیت 10 خانو 10 خانه لال کا وی ښه ده بچې داسې به وکړم 10 خانې راوستل هغه یو خوا کړل عبدالله بل خوا کېنو بیا پې پچه واله د عبدالله په سر راوخته اوهو څوکم بچې وی بابا 10 نور کا زموږ ورور پرېږده وه 10 یې نور کړل 100 شو چې بیا پچه واله بیا د عبدالله په سر راوخته بابا نه زموږ ورور نه لکېږي ډېر خشته دی 10 کا او خان 10 شو پچه بیا د عبدالله په سر 40 شو بیا د عبدالله په سر 10 زیاتول 100 خان شو چې 100 خان یو خوا شو عبدالله بل خوا شو چې پچه واله په اوخانو راوخته عبدالله بچ 100 خان اعلان کړ نو دیت 100 خانو ته ورسېد عربو کې هم دیت 100 خانو اوس هم دیت 100 خان دی عبدالله بچ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو یو باندې سي راغی نو نبی علیہ السلام ته خبره کوله وی ابن الذبیحین اے د 2 ذبیحینو بچیا یعنی ستا یو هغه نیکو چې هغه د خدای په نوم د ذبح منښته پې شوې وه او خدای بچ کړي چې اسماعیل علیه السلام او یو دی پلارو چې په هغه هم د ذبح منښته شوې وه نو خدای بچ کړه د هغه په ځای 100 خانه لال شو نو چې دی وی رسول الله مبارک مسکې شو خوشحاله شو عبدالله خدای پاک بچ کړه عبدالله هم خشته و خوبصورت و نوجوان دی نو په مکه مکرمه کې پلار ورله یو خشته جینۍ وکته امینه بنت وهب دا 2 ترونه وې دواړه خشته وې د یو نوم امینه و د پلار نوم یې وهب او د بل نوم هاله و د پلار نوم یې وهیب و دواړه خشته وې نو عبدالمطلب هغې ته درخواست وکړو وی دا زما زوی دی عبدالله دا امینه دله غواړم او دا بله چې دا هاله دا ځان له غواړم هغې وی ډېره ښه دا خو ډېر مبارکه لیک دی او دا یو
بهترین قومو په مکه مکرمه کې د رسول الله مبارک د مور. نو چې دې کله ته قانون بدو چې نکاح به وشو نو 3 ورځې به هلک د ښځې کره دیره و. دا د هغوی یو رواج و. نو چې ته نو په لاره کې یو یهودنه ښځه وه د یهودي لور وه او ته ولاړه وه. نو او ته وایي ای عبدالله چېرته دی؟ وایي زه پلار سره روان یم څه غرض مې دی؟ وایي دلته راشه ماله راشه ما په نکاح والا سلو خان درکو. سلو خان او ما ته وګوره څومره خوبصورت یم ښایسته یم. د ویل نه ماله چې پلار کوم ځای نکاح کړې ده غوښتنه کړې ده هغه مې قبوله ده. نو لا نو چې لاړه نو نکاح وشو. دواړه نکاحګانې په یو مجلس کې وشوې. دواړه نکاحګانې او نکاح عبدالمطلب وتړله. نو خپله نکاح د حالې سره او د رسول الله مبارک نکاح د امینې سره وتړلی شو. نو 3 ورځې هلته تېرې کړې. نو واپس عبدالله را روان و. نو یهودانو ورته لاره کې بیا ولاړه وه. وی عبدالله لږ دې خوا راشي یو خبره درته کوم. وی تا ته ما 3 ورځې مخکې دلته ولاړم اواز مې درته وکړو زه زناکاره نه یم ها د ډمه نه یم زه پلیته نه یم زه ډېره پاکه یم زما نسب ډېر پاک دی او ما تا ته اواز وکړو ما تا کې څه لیدل نو ما تا سره نکاح غوښتله. ما تا کې څه لیدل ستا تندي کې مې څه لیدل نو ما زړه کې ارمان راغی چې ته تا سره نکاح کومه. اوس که عبدالله ته ماله هر څومره څیزونه راکوې اوس یې در سره نه کومه. ولې ستا تندي کې چې کوم چمک و هغه د نامنې راښکلی دی. د چمک در کې اوس نشته. عبدالله وایي ماله ته چې څنګه وایې زه پاک یم دغسې زه هم پاک یم. ته چې څنګه وایې چې زه زناکاره نه یم دغسې زه هم وایم. او دا زما حیا ده چې زه په خپله جینۍ نه کوم. ماله پلار چې کومه جینۍ وکړه بس زما دپاره کافي ده. آمینې سره نکاح شوه. نکاح نه پس واده شو او الله پاک داسې وکړه چې آمینه بنت وهب دا په امید کې شوه او قانون د عربو به دا و چې دوی په تجارت په سفر کې تلل. نو عبدالله په تجارتي سفر کې قافلې سره روان شو. خو اتفاق دا و چې د دواړو کم محبت او کم مینه و دا مثالي وه. حالانکه یو بل سره لږ ژوند تېر شو ډېر لږ 100 میاشتې ژوند یې تېر شو. خو د امینې هم ډېره خوښه وه بیبي امینې او د عبدالله هم دا ډېره زیاته خوښه وه. تر دې حده پورې یو عجیبه واقعه درته وایم چې کله د عبدالله ته که نه او قافله روانه شو د قافله کې خپل سامان برابر کړ. قافله خو به 3 میاشتې 4 5 6 کال پس به راتله. ځکه دا قافلې به داسې نه وې دا به دې ځای نه لاړه مثلا د چارخزه کې دغه ځای کې به خپلې خیمې ښخې کړې څه به یې خرڅول او غېشتل. بیا به مثلا لاړه نو په ناګومان کې به یې خیمې ښخې کړې 2-3 ورځې به دیره وه څه به یې غېشتل کول څه به یې خرڅول. خو داسې ورو په یو کلي کې به تجارت کو خرڅول غېشتل به یې کول او ورو بتله ورو بتله ورو بتله. نو په میاشتو کې به شام ته ورسېدله یمن ته به ورسېدله. بیا چې به راتله میاشتې به لګېدې. نو دې چې د کور نه ځي اوس قانون دی چې ځي به ښځه یې وکړه بیبي یې وکړه رواج دی. نو آمینې زړه مې نه کېږي درنه. آمینه هم ورته وایي سترګو کې کرکڼې ګرځي عبدالله نه مېړه کېږي. نو چې دی به کو دروازې له لاړ د عبدالله واپس به راغی آمینې لکه غوندې ما ته ودرېږه. نو بیا به لاړ نو بیا به راغی. نو خلکو یې عبدالله ښځه دې په سترګو لیدې ده که نه راځه که نه قافله درنه لاړه. وی آمینې دې دروازه کې ما ته ودرېږه تر څو چې زه نه یم پناه شوی چې زه تا ته ګورم ته ما ته ګورې. خو آمینې یو کار به کې د چې کله قافله واپس راشي نو قافله چې وراله نو هلته به بیا جرس ټنګو غټ جرس به وټنګېد. نو خلک به خوشحاله شو چې زموږ قافله راله. ځکه په میاشتو به خپل پلاران او خپل درونه او خپل بچي بارو. نو دې خلکو به د قافلې له مخې له منډې والې استقبال به یې کوو لکه څوک چې د بار نه راشي خلک ولې استقبال ته ځي. او د تجارت سامان چې به د چا و به ورسره خلکو په اوږو کو کور ته به یې راوړه جرس په ټنګېده. نو عبدالله آمینې ته وایي آمینې چې کله قافله راشي او جرس وټنګېږي ګورې مهرباني وکړې ما ته به دروازه کې ولاړې ګورې ته به زما ډېره زیاته یادېږي ته به ما ته دروازه کې ولاړې
زما ډیره زیاته یادېږي چې کله م جرس وټنګېد ګورې ماله به مخې له راځې په جړا کې دې دیم لاړم په جړا کې مې نم پاتې شو ډېره ښه خاوه الله پاک داسې وکړله چې هغه قافله را روانه د مدینې ته راورسېده واپسې کې او په مدینه کې د عبدالله بیمار شو او هلته وفات شو مدینې ته خدای رسو هلته وفات شو او د قافلې خلکو په مدینه کې دفن کړ نه د مدینې وه نه د مدینې وه بس هلته دفن شو چې قافله واپس راورسېده او کله جرس وټنګېد ته خو پته نه لګي نو حضرت آمینه لاړ او دروازه کې ولاړه چې ما ته خاونده وصیت کړی دی عبدالله چې ما ته به ته په دروازه کې ولاړی چې زه راشه ټولو خلقو رو منډې کړې سړي منډې وایي او خپل خپل رشته دار لذي پلار یې دی پکې د چا رور دی د چا تره دی د چا بچی دی او هغه سره ترغاړو دي سیرې وغیره چې هغه زمانه کې سرې واجو هغه ورته اچوي او سامان په اوږه راوړي کور ته یې راوړي سامانونه دي کله یو کوڅه کې ځغلي او هر چا خپل پلار په مخه کړی دی په خیر سلام دې دروازې ته دې دروازې ته دا هر کور نه پکې نه د دویم کور سړی پکې روان دي دا دقسې ولاړ زما عبدالله به ورته راشي عبدالله راغی نه د هغه سامان راغی اخره کې د دې یو رشته دار د عبدالله سامان نه پوګه کړی دی او ته کور دروازه کوله وکړه وایي زما عبدالله څه شو عبدالله دې په سفر کې دې دنیا نه تللی الله پاک دنیا ته ښایي دنیا ته ښایي چې هغه ماشوم چې د پلار په سترګو نه دي لیدلی د خپل والد محترم د وفات د پس د مور نه پیدا دی او مور یې په ماشوموالي کې تللې ده خو چې زه غواړم د هغه یو مرغه لره جوړوم یو رڼا ته جوړوم یو نور ته جوړوم یو سپوږمۍ ته جوړوم یو ځلنده ستوري ته جوړوم او دا هغه رڼا په دنیا ته خورېږي او الحمدلله الله پاک دنیا ته ورسول هغه وخت په امینې تېر شو امینه په خپله وایي چې وخت الله په ما تېر کړ مال الله توفیق راکړه د ماشوم بچي د برکت نه ماله خدای پاک توفیق راکړه وخت په ما تېر شو که زما په ځای بله ښځه وه سینه به یې چاودې وړه به یې بار راوتی د ما ډېر د مینې خاوند و چې زما خاوند به مړ کېده چې په هغه به څه وخت تېرېده او چې ما ونه لید او خلکو خپل خپل رشته داران بوتله زما عبدالله راغی او د هغه سامان په پردو اوږو راغی او وخت به ما تېر رب العالمین د عبدالله د وفات نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ د بی بی آمینې نه او پیدایش یې په دې ربیع الاول کې شوی دی په دې میاشت کې مشهور خو 12 د ربیع الاول خلک یادوي 12 ټیک نه دی بعضې مفسرینو زموږ مورخینو بعضې مورخینو نه هم لیکلی دی نه هم او مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې اتم لیکلی دی څوک نه هم له ترجیح ورکوي څوک اتم له ترجیح ورکوي او ګمان دا کومه چې دواړه ټیک دي ځکه اتم تیر شو د نهم په پېشمني باندې پیدا شوی دی دنیا ته راغلی دی نو څوک دا چې په کمې شپه باندې پیدا شو د هغې نه مخکې ورځ اتمه ده نو هغه یادوي او څوک دا وروستنی ورځ یادوي نهمه یادوي خو خیر مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې کوي چې نه اتم تاریخ د میاشتې اتم شروع شو او د دې اتمې پېشمنۍ چې دی د پېشمنۍ وخت کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بی بی آمینې نه دنیا ته راولېږه نو دا ربیع الاول میاشت ده په دې نسبت باندې د نبی علیه السلام مبارک ولادت په دې میاشت شوی دی زموږ علما کرام په دې میاشت کې بیا د نبی علیه السلام تاریخ ذکر کوي د هغې سیرت پاک ذکر کوي د هغې ولې دا ذکر کوي
دې دپاره چې موږ ته د خپل پیغمبر تاریخ معلوم شي او بیا د هغې اخلاق ذکر کوي د هغې عقیده ذکر کوي د هغې اعمال ذکر کوي او د هغې د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتلو مقصد ذکر کوي اصل څیز دا دی چې موږ د خپل پیغمبر سره والهانه محبت او عقیدت پیدا شي او موږ د هغه د اخلاق او د هغه د اعمالو د هغه د عقیدې د هغه د کردار تابعداري وکړو او د خپل جمدې قوم هغه دی چې خپل مشر هغه ته یاد پاتې وي چې کوم مشر د ير که دا مړ قومي مړ نو رسول الله مبارک د یېرېدو شخصیت نه دی